أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کی رب العالمین دا خبر ذکر کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ مشرکین نه یو مطالبه وا چې دسی ایمان راوړی لکه څنګه ایمان چې صحابه کرام راوړی آمنو کما آمن الناس ایمان راوړی لکه څنګه ایمان چې راوړی صحابه کرام صحابه کرام مونږ او تاسو د پاره معیار حق دی مونږ بخپل ایمان د صحابه کرامو د ایمان سره تلو اغیب مونږ په خپل ایمان کې معیار حق منو او داغي په نقش قدم روان زکه د دواړو جهانو سردار فرمای زما صحابه کرام پشان دستور دی بأیہم اقتدیتم اهتدیتم ہر صحابی پس تاسو اقتدا اکڑلنو تاسو با پا ہدایت باندے تاسو با پا ہدایت روان یہ کہ ہر صحابی سر باندے تاسو ہر صحابی پس اقتدا اکڑلن نمونگ او تاسو دا پارا صحابه کرام حق معیار حق دی او مونگ با دا صحابه کرام پا نقش قدم باندی چلی دا صحابه کرامو دا کامیابی وجه دا وچی اغی دنیا رستو کڑی و اخیرت مخی کڑی و حاضری ورطا یاد و چی ورز با اللہ تو ادریگو یا ورز با اللہ تم حاضری کی صحابه کرامو کې کبا حکمران راغی دا اللہ نبا یریدوی اللہ تبا حاضری کی چی کل سڑی تا دا اللہ حاضری یادی دا دا لاس نبا چرم ناجائز و ناروا کار اونش چی دا دا یادی چی زبا اللہ تا ودریگم رب العالمین وی دا بندہ چی دا کار کی نو دا تا پتا نشتا علم یعلم بان اللہ یرا چی اللہ مایینی علم یعلم بان اللہ یرا زیئین منا دتا پتا ندا علم یعلم بان اللہ یرا دے ندے پوچے بے شک اللہ دی اینی دے اللہ اینی دتا پتا نشتا دے چے اللہ تبا حاضری کی اللہ تبا ادری دل کی چکل دور دا صحابہ کرامو او صحابه کرام و پا مخ دزمکا دیر خکل امن دیر خکل جون بو ہر سب برابرو ہر سب سمدم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چی پا کم ورس خلیفہ مقرر شو رنبے چیٹائی دس جاری کڑیو
خلق پتمو حکمران بدل شو چې څه به وایي. ړومبی حکم بس جاری کوي، اولنې حکم جاری کوي خبردار د مانځه خیال ساتئ. چا چې مونځ ضایع کو د ټول دین ضایع کو. اوله چیټۍ لاړله، اول حکم خور شو چې چا مونځ ضایع کو د ټول دین ضایع کو. مونځ به نه ضایع کوئ. ټولو حکمرانانو ته او گورنرانو ته اطلاع میلاو شوله چې د مونځ به پابندي کوئ، د مونځ به پابندي کوئ. د امیر المؤمنین د طرف نه حکم راغی. د امیر المؤمنین لقب د ټولو نه ړومبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته میلاو شوی. د ټولو نه ړومبی د امیر المؤمنین لقب دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شوی. دا امیر المؤمنین دی. نن د سړي سترګې ړندې شي امیر المؤمنین په نظر نه راځي چې چاته سړی دا لقب ورکي د امیر المؤمنین. په چا سړی سترګې یخي کی چې ورته ورکي لقب د امیر المؤمنین. نشته دی چې امیر المؤمنین په مخ د ځمکه ګرځېده. انصاف و انصاف، خلق و انصاف ولید، خلق و انصاف تسلیم کو. اطلاع ورتراله علاقه کی دریاب دی غوبن ورکی وچته. خوی د جاهلیت یو رسمو چې کال پکال دیتا سنبال کړي یو جینۍ مونږ وغورځو نو دا دریاب اوبه راپرېږدي. وی داسې به نه کوئ، دا د شریعت خلاف. وی څه به کوو؟ وی زه د دې دریاب په نوم یو خط لیکم، د امیر المؤمنین خط په ورته گزار کړئ. بس خط پوره دی د امیر المؤمنین. امیر المؤمنین د دریاب په نوم خط لیکي. الله دریابونه تابع کړي. د دریاب په نوم خط لیکي. وی دا خط په شروع کوم په نوم د الله، او دا خط د طرف د عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنه. دا داغه د طرف نه خط ته. اے دریابا که د الله په حکم چلیږي نو جاری شه، او که د الله د حکم نه بغیر چلیږي زمونږ درته هیڅ ضرورت نشته. دومره چټۍ واوی دا دریاب ترتا وکړي چې دریاب اوبه ورکوي که نه ورکوي. هغه چټۍ چې دریاب ته ارتا وکړله، هغې دریاب چې په هغه ورځ اوبه شروع کړي نن یې ملا اوبه نه دي کمې شوي. دا خلافت و، دا حکومت و، دا په ځمکه حکمرانان تیر شوي دي. دیم عدالت کړی دی، حکومت یې کړی دی، د قوم مشري کړی ده. په منبر تقریر کو، کس پاسې دوی مونږ ته مه کوه تقریر. وی ولې؟ وی بیت المال نه تا کمیسونه تقسیم کړي دي، یو یو کمیس مونږ ټولو ته یو یو میلاو شوی. نو ستا خو قد دنګ دی، ستا خو د یو نه کېده او تا اغوستې معلومیږي دا تا دوه یو کړي دي. نو ځان له دې دوه اغوستي دي او ما له دې یو راکړی. مه کوه تقریر. هغه خپل زوی ته وی جواب ولا ورکه. زوی ورته وی یو د ده ورسېد او یو زما ورسېد، ما هغه دواړه ډبل کړل، ډلمې ته قمیص جوړ. اوس کوه تقریر، اوس کوه تقریر. داسې حکمرانان او داسې مشران دې ځمکې لیدلي وو، داسې خلق ځمکې لیدلی وو، داسې خلق ځمکې لیدلی وو. په سفر تلل، سورلی کمې وې او اشخاص یې وو، نو د دوو کسانو یوه سورلي ورسېدل. نو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په ذمه یو غلام ورسېد. نو یو دیو یو غلام چې د سور نمبر ختم شو، د سورلی غلام ته وی راوخېجه سورلی، اوس په زه پیاده ځم او ته به سور. حضرت دا مناسب نه ده، په 22 لاک مربع میل حکومت کوي. وی خېجه سورلی ته دا ستا نمبر دی، امیر المؤمنین به پیاده روانی او ته به سور روان. غلام سور کو، امیر المؤمنین پیاده روان. پیاده روانو. دا ځمکې لیدي دي، دا فیصلې ځمکې لیدي دي. داسې یو دور، داسې یو دور په ځمکه تیر شوی دی، داسې یو عدالت دې ځمکې لیدلی و.
داسې یو قانون دې ځمکې لیدلی و، داسې یو امیر دې ځمکې لیدلی و، داسې یو حکمران دې ځمکې لیدلی و، داسې حکمران و. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و یو ورځ شور شو نو نبی علیہ السلام داسې تماشه وکړله نو یو زنانه ده او ماشومان ورته راټول شوي داسې رقص شان کوي. نبی علیہ السلام ما ته وی راشه بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وینا مام داسې تماشه کوله. دې کې هغې زنانه وکتل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راښکاره شو. وی عمر راغی، زنانه منډې کړې، ماشومانو منډې کړې، وی عمر را روان دی رضی اللہ تعالی عنہ. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی نبی علیہ السلام په خندا شو. ما ته بی بی عائشہ تو خو دا زنانه و ماشومان اینی، زه شیطانان اینم منډې وی عمر را روان دی رضی اللہ تعالی عنہ. چې پلار بروانو شیطان بلار پرېښود، عمر را روان دی رضی اللہ تعالی عنہ. اس وسرم نو یو عدالت ورسره، یو انصاف ورسره. د پولیس ایجاد دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کړي، د پوج ایجاد دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کړي، د بیت المال ایجاد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کړي. سرکاری ملازمین چې څومره تنخواګانې علي د دې ایجاد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا غد تیار کړي. د پولیس کار به صحیح، د پوج کار به وي صحیح، د پوج کار به د ملک د سرحداتو حفاظتي، دا به د اسلامی ملک بونډرۍ ساتي او دا به په سرحداتو ناسي، دا به د ملک سرحدات ساتي، دا به د پوج کاري. د پولیس کار به صحیح، امر بالمعروف او نهی عن المنکر، د خو خبرو به حکم کی او د بدو نه به خلق منع. چې مانځه ټیم شي دکاندار ته به وایي دکان بند که د مانځه ټیم دی، شابه مانځه لازم. تا ولې روژه نه ده نیولې؟ تا ته څه مسله ده؟ ته ولې په روژه کې خوراک کوې؟ د پولیس کار به امر بالمعروف او نهی عن المنکر. د دې ایجاد امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کړی. الله ډېره لویه دبدبه او لوی شان ورکړی. هر سړي به د خپل حق تپوس کولی شو. نن د مسلمان د مور نه لوپټه اخوا کېږي او څوک یې تپوس نشي کولی. نو څوک یې تپوس وکړي؟ شته څوک چې د دې لوپټې تپوس وکړي؟ شته څوک چې د دې حیا تپوس وکړي؟ شته څوک چې د دې عزت تپوس وکړي؟ شته؟ زنانه لوپټه تار تار کېږي، بچې د مور مخې ته ولاړې او مور نه لوپټې تار تار شولې، د میندو بچي خواته ولاړ دسي چلو کې. بې کسه مسلمانان نن د الله په اسره ناست، هېڅ وس نشته، نشته یو امیر المؤمنین. سړی وایي چې لاړلې د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبر ته مې په چغو چغو وجړلې چې عمره رضی اللہ تعالی عنہ ستاغه عدالت می یادیږي، ستاغه حکومت می یادیږي، ستاغه انصاف می یادیږي، ستاغه حکومت می یادیږي چې د شپې بم غریبانانو ته کورونه ټکول، چاته خو تکلیف نشته. دیس به بدل کو، کپڑے به بدل کړلې او دسی به روانو، د خلقو حال احوال به معلومول، د خلقو حال احوال به معلومول. روان دی لار کې زنانه مخې له ورلله، ورته وی ادرېږه. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادرېده، وی زما په بیت المال کې صبرخه شته، حصه مې شته په بیت المال کې. وی آو حق لرم؟ وی آو. وی صبر وکړه تاله زه د بیت المال نه ستا برخه راوړم. زنانه ولاړه وه او لاړ د بیت المال نه وله خپله برخه راوړه. دا واله چې ورکړه ورله نو زنانه ته وی یو درخواست مې دی، صبر وکړه لازم زه یو درخواست کوم بیا به ځې. زنانه ورته وی څه درخواست دی؟ وی ستا په بیت المال کې حق و هغه مې درکو، هسې نه چې د الله عدالت لګېدلې او ته د رب العالمین په مخ کې زما شکایت ونه کړې. هلته به مې شکایت نه کړې. ما تاله د بیت المال نه خپل حق درکو
التبرا باندې د الله په مخ کې پریا شکایت نه کوي. ګوره اسې نه چې د الله په عدالت کې را باندې شکایت وکړي ستا دا حق و ما تا ته خپل حق حواله کو. ځه چا دې د چا سره ظلم کړی وی که نه، چا دې د چا حق لاندې کړی وی که نه، وی به که د دریاب په غاړه یو سپی د تندې د لاسه مړ شو وی رب العالمین به تپوس د عمر فاروق نه کوي. دې تپوس په ما نه کېږي. سپی که د دریاب په غاړه د تندې د لاسه مړ شو الله به تپوس ما نه کوي. دا مسلمانان چې داسې په بې دردۍ شهیدان کېږي د دې تپوس به الله د چا نه کوي. په دې به د چا غاړه نیولي دا تپوس په الله د چا نه کوي چې داسې په بې دردۍ باندې شهیدان کېږي. د دې تپوس په د چا نه الله کوي. د دې تپوس په د صاحب اقتدار خلکو نه کېږي. دا تپوس به ته الله یو ورځ کوي. د وخت د حکمران نه به الله یو تپوس کوي. ته به وایي یو تپوس خو آسان دی، نه تپوس په یو وي خو ډېر ګران وي. الله به ورته وایي ته مې ځکه حکمران کړی وي چې د ځمکې مخلوق ما ته شکایت ونه کړي. په پلانکۍ ورځ ما ته شکایت راختلی او د هغې شکایت جواب ماله راکړه. دا ولې راښود؟ دا پلانکۍ ورځ پلانکي یتیم چغه ایستلې وه، دی ولې ایستلې وه؟ ته حکمران وې دا چغه ماله ولې راغلې وه؟ زه ستا نه د دغې چغې تپوس کوم، زه ستا نه د دغې ظلم تپوس کوم چې ولې دا ظلم ما ته راختلی و. د حکمران نه به الله دا یو تپوس کوي چې ته مې ځکه حکمران مقرر کړی وي چې د خلقو تکلیف ما ته راونه خیږي، د خلقو فریاد ما ته راونه خیږي او خلق ما ته شکایت ونه کړي. خلقو ما ته شکایتونه کړي، هغه شکایتونه ما ته را رسېدلي وو، نن ماله د هغې شکایتونو جواب راکړه. تا ته ولې دا شکایتونه ما ته خلقو کول او ستا لاس کې اقتدار و تا د هغې غور نه کو. نن سبا مسلمان ډیر بد حال کې دی. تاسو ټولو ته علم دی چې فلسطین کې کم حال شروع دی. یقین وکئ کوئی سترګې برداشت کولی شي. که دا سترګې د هغې د لیدو طاقت لري سړی موبایل نشي کولاولی. که موبایل کولاوی نو دا مظلوم، دا موبایل دا شیشه او د میډیا شیشې د ظلم نه ډکې دي. دا موبایل شیشې او د میډیا شیشې په وینو سرې پرتې دي. اخر د دې مسلمانانو تپوس په الله د چا نه کوي. د دې مسلمانانو تپوس په الله د چا نه کوي. د دې جواب به څوک ورکوي؟ دنیا اسلامی ممالک دي نن ټول غلي دي، ټول غلي دي. یو نشته دی، یو عمر نشته رضی الله تعالی، نشته عثمان ذوالنورین چې په جنت البقیع کې د امام الانبیاء د روضې مخامخ دفن دی. داسې کلک ایمان چې باغیان پسې واوړېدل نو ناسو د قرآن تلاوت یې کوو. باغیانو ته یې وی ورته پرېږده خلافت. وی د نبی علیه السلام نه مې اورېدلي وو چې قمیص په الله درکوي بیا به یې نه وباسئ، خلافت دی نشي کېدی. ظالمانو ظلم شروع کو، لاس یې ترې کټ که چې شهید کوي. عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه په دې نه یم خفه چې لاس مې کټ شو، خفه په دې یمه چې هغه لاس مې کټ شو چې په کم لاس مې د قرآن حفاظت کړی و هغه م رانه ړومبې کټ که، دا به م نه کټ کو، دا به م ړومبې نه کټ کو. صرف خفه په دې یم په دې لاس ما قرآن جمع کړی و او تاسو رانه ړومبې هغه لاس کټ کو. په دې نه یم خفه. دا د صحابو په شان ایمانی غیرت غواړي. ایمانی غیرت اسباب شتا، آلات شتا، خو د ایمان غیرت نشته دی، ایمانی جذبه نشته دی چې باغیانو شهید کو گزارونه کول کول کول. د وینې ساس کې لاړ د قرآن کریم باندې د پاسه ولګېد. شهادت یې وشو قرآن لاس کې. قیامت کې به د چا شهادت گواهی ځمکه ورکوي، د چا بنده، د چا څه، د چا څه. چې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د شهادت د گواهی ټیم راشي، د شهادت گواهی به قرآن کریم ورکوي چې دا شهید و، د الله کلام به ورکوي.
باغیانو شهید کو قرآن غاړه لاس کې پروت امیر المؤمنین په مانځه ولاړو په خنجري وو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مانځه ولاړ دی او بیا به وی ما د مانځه ټیم له بیداره وی ما د مانځه ټیم له بیداره وی ځنکدن ټیم یې راغی بچي ته وی بچیا دا سر راله رواله په دې خور یې راله کېده هغه وله په زنګون کې خود وی ویحکه بچیا تا ته ما څه ووي دا سر راله په خورو کېده وی دا ولې وی د ځنکدن حالت مې دی چې دا سر مې په دې خورو کې وړه پوهېږي چې الله را باندې ترس په عدالت نشم خلاصېدی زه به 22 لاک مربع میل حکومت نشم خلاصېدی زه به د الله مخې ته په یو عجزۍ باندې خلاصېږم په یو عجزۍ به خلاصېږم چا دې د چا سره ظلم کړی وی که چا دې د چا سره ظلم کړی وی ډېر ښکلی عدالت هغه ښکلي حکمرانان صحابه کرام د دنیا نه لاړه نن مونږ ډېر بېوسه یو الله حاضر او ناظر دی چې زمونږ هېڅ وس دس نشته دی به دقه لپې به الله ته اوچتو او الله نه به غواړو چې یا الله د دې بېکسه فلسطین مسلمانانو حامي شي الله هغې ناصر شي الله په هغې باندې ترس وکړي الله نن د ترس څوک نشته دی سړی برداشت کولی شي چې بچې ولاړې او د مور روح یې خیږي دا برداشت کولی شي چې مور ولاړې او داسې یو نابالغه ماشوم هغه په وینو کې سور پروت دی دا څوک برداشت کولی شي دا څوک برداشت کولی دا د مسلمان د برداشت نه بار ده دعاګانې به وله غواړو کور کې زنانو ته مو وایي دعاګانې کوئ نوافل کوئ الله به یو ورځ الله د مظلوم پریاد اوري انشاءالله یو ورځ به الله د قهر په څپېړه وایي یو ورځ به ورته الله یا الله خپل د قهر صفتونه ورته متوجه که الله الله څنګه چې خلقو کعبه ورانوله الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ای د کعبې ربا تا چې هغې له څنګه انتقامي سزا ورکړې وه یا الله دې له همداسې انتقامي سزا ورکړه چې دا ټوله دنیا یې وویني دا ټوله دنیا کفر او اسرائیل وویني چې د مسلمانانو رب شته الله مونږ ټول عمر تا ته سجدې لګولي دي الله مسلمانان یو پتا خو ایمان دی الله یا الله د دې بېکسه مسلمانانو حامي شه ډېر په بد حال کې دي تاسو ته علم دی ځای په ځای ورله بازارونو کې ضلعو کې چندیم شروع دي ځای په ځای ورله خلق چندي کوي او ماشاءالله ډېر ښه خلقو ورسره تعاونونه وکړل او هغې ته هر قسمه ضرورت دی نو تاسو اینئ چې هر ځای چنده شروع ده الحمدلله دا زمونږ د جماعت یو خصوصیت زه ګڼم د خپل مسجد چې کلم داسې موقع راغلې ده الحمدلله زمونږ د محلې پکې برخه شوې ده که د مدارسو راغلي که دا کوړي هغه رالاله تاسو چې چنده وکړله ما 72,000 روپۍ اکوړي مدرسې ته وړلې د دې محلې نورم اوس یو 18,000 که سودي ما نوسیري دي نورم بیا کسانو به وروستو راوړلې هغه به ولم اوس لیږمه خو تیرې مې 72,000 ستاسو اکوړي مدرسې ته حقانیي ته رسولي دي نو الحمدلله په هر ځای کې تاسو خپله برخه ورچولې ده اوس مې رایې دا ده چې دا د فلسطین مسلمانان دي مونږ ایمان دی چې مونږ مسلمانان یو داسې حالت دی پې هغې ته د هر شي ضرورت دی خو د علماو په قیادت کې هغې له چنده کېږي او انشاءالله د دې نه بله غټه خبره نشته چې زمونږ ذمهدار به علمای تاسو یو عالم له راکئ هغه به بل عالم له ورکړي هغه به بل له ورکړي او د علماو په لاس په انشاءالله ستاسو روپۍ انشاءالله الله پاک فلسطین ته رسوي نو زما ټولو زنانو ته نارینهو ته دا درخواست دی چې چرته زمونږ محله او بیا په فلسطین مسلمانانو سره زمونږ د طرفه تعاون وشي دا مونږ دپاره لویه خبره ده لویه نو دغې سلسله کې انشاءالله یو څو ملګري به څادر لږ وګرځئ ښه په